د خبرو نه مخکې خو زه د جماعت علماء اسلام د ګوند شکریا ادا کوم چې په دې اهم مسله باندې نن دا جرګه رابللې ده او په هغې باندې خبرې اترې کېږي او تجاویز را جمع کېږي، نو د دې ډېره شکریا ادا کوو. شاهین ملک خو زمونږ خبرې اترې وکړلې، بیا مولانا خانزیب د 25وي آئیني ترمیم خبره وکړله چې یاره د 25وي آئیني ترمیم کې زمونږ څه کومې وعدې شوې وي نو هغه زمونږ څه ترسره نه شولې او زمونږ باندې لکه هسې هغه دروغ راوتپلی شو او زمونږ هغه سیاسي کیری را تباه کړو. نو زه خو نن خفه کېږئ مه، توجه غواړم چټان صاحب خفه کېږئ به نه. نن زه ستاسو نه دقه سوال کوم چې آیا دا کمې معاهدې شوې یا دا کم جبرین زمام شوی موږ خو نه منلی دی، نه منو او نه ورته تیاري. خو چې ستاسو څه دروغ وشو نو تاسو آیا زموږ څه د آواز ولې نه یو کوئ چې زموږ ته هغه زوړ پاټه خپل حیثیت بحال شي؟ نه هم دی په کار دغه دی چې څه کړي دي ته مړو ضرورت نشته دی. اوس څه مسایل را پیدا کېږي او وقتاً په وقتاً کله د امن را پیدا کېږي او نن پکې چې دا کومه اهم مسله ده د دې په نقصاناتو او په فایدو باندې خو ټولو مشرانو خبرې اترې وکړلې. خو زه به دومره ووایم چې د دې دپاره تجاویز پیش کول پکار دي، څنګه چې اصغر کم تجاویز ورکړه. که دا ایکسټینشن په دې کې وشي نو آیا دا به زموږ څه څوک ومني چې الیکشن به زموږ ته لږ راښکاږي او یا بیا راته وروستو کې دغه هم نشي کېدی. خو موږ له قانوني چارې اختیارول پکار دي او په هغې باندې که هغه عدالت ته تللي او که هغه الیکشن کمیشن ته ورتللي چې زمونږ دا تحفظات دي او دا دې لرې کړی شي او دا مردمشماري دي زمونږ دپاره شفاف او دغه وشي، ځکه چې د مردمشماري زمونږ بنیاد دی او یوازې د الیکشن دپاره نه دی، هغه د علاقې د وسایلو او د هغې د تقسیم د هغې د برخې دپاره هم دی. باقي چې دا کم نکات لیکلی شوي دي نو زمونږ اتحاد ملکانان مونږ خو مکمل طور ستاسو ملګري او شاهین ملک هم ویله چې مونږ خاص هم ختم شوي خو تاسو را پاڅېږئ مونږ به درپسې نو تاسو هم سره یاست او مونږ درپسې نو بس د دې څه مکمل زمونږ اتحاد او اتفاق دی.